سوال داسې دی چې یو کس وي ما په کباړ کې غټ څادر واغستو، غټې جرابې مې واغستې، غټ بلوز وسکټ دا هر څیز مې واغستو. نو اوس دا وسکټ دا بلوز وغیره دا که این زمانو د جمع نور دی وچیږي نه، د جمع نور دی وچیږي نه. نو دا بلوز او دا وسکټ دا که زه د کباړ نه راوړم، د کباړ شی دی ته وایي چې استعمال شوی دغه لاړ دا مال چې که نه دا خو استعمال شوی وروسته راغلی. نو آیا دا بغیر د انځلو زه اغوستی شم او که نه؟ د کباړ نه چې کوم سامان راوړم چې دا ونه انځم او ډاري کې واغوندم، مونځ پې کوم او دس پې کوم او چې دی نو تلاوت پکې کوم وغیره وغیره هر څه پکې کوم، نو آیا دا پلیت یې او که نه؟ ځکه د کباړ مال خو استعمالیږي. نو د کباړ مال بغیر د انځلو نه اغوستل جایز دی او که ناجایز دی؟ یو خاص خبره پکې کو، نور به مسله جایز کو. وضاحت داسې دی چې دا د کباړ کم مال لازم دا ټول د انګریزانو نه راځي، د یهودو نه راځي. نو چې د یهودو نه راځي نو یهود چې دي دوی اکثر په پاک او په پلیته نه، دوی مونځ او دس سره خو کار نشته د پاک او پلیتې سره، خو اغوندي وباسي او بس بیا د ښکوي نه، هغوی چې وباسي انځي دوباره نه خو وغورځوي. نو هغه مونږ ته کباړ ته راشي. نو که چېرته په کباړ کې تا یو څیز واغستو او کور ته دې راوړو او موقع د انځلو جوړه شوه انور و نو وینځه ښکلی او چې وچ شي نو بیا واغونده. خو که تا اوس ښکلی دی چې مضبوط بلوز دی اغستی دی په کباړ کې، یا غټه پاجامه دی اغستی ده په کباړ کې، خو هغه ته انځي نو په دې موجوده جمع کې وچیږي نه، داسې شی دی اغستی. نو دا بغیر د انځلو نه اغوستل جایز دی، مونځ پکې هم کېږي او عبادت هر څه پکې کېږي. د کباړ مال بغیر د انځلو نه اغوستل جایز دی چې سړی واغوندي او وی نه انځي، که پاجامه ده، که پتلون دی، که شرټ دی، او که چېرته جرسي ده، که بلوز دی، که ټوپی ده د غوږونو ټوپی وغیره، یا دستانې دي او دی ونه انځل ښه دي، کوچا وینځل ښه خبره ده، خو که وی نه انځل نو بغیر د اغوستلو نه جایز دي، مونځ پکې هم کېږي، عبادت وغیره ټول پکې کېږي. د دې سره متعلق یو بله خبره شوې ده چې زمونږ بنیریان دا کمبلې په سرې کمبلې که چاپېره ګردو نوا کې دا ناست دي، نو آیا په دې کمبل باندې مونځ کېږي که نه؟ دا چې دا په سر کړي دي نو دا خو ټول د ښځو لباس دی، لکه ګلدار لباس دی که نه، او دا د ښځو دی. نو آیا دا کمبل په دې باندې مونځ کېږي که نه؟ او جومات ته یې راوړل څنګه دي؟ نو ګوره د دې سره یو خبره واوره چې دا کمبل په بونیر کې دننه استعمالول دا به مونږ جایز کو، ځکه دلته زمونږ شعار ګرځېدلی دی. لیکن د دې سورکاوی نه په کته به یې نه وړئ، د سورکاوی نه په کته به یې نه وړئ. په ژمي کې چې ته چېرته لرې لاړې پېښور ته، مردان ته، پینډۍ ته، لاهور ته په ژمي کې، او تا ته د بونیرو اړه نه معلومه چې د بونیر ګاډی به کوم ځای ولاړې، دا نښه سیکوه، دا نښه سیکوه، بس تا ته به د بونیر ګاډی معلومیږي. نو دا بونیرې کمبل چې دی دا چې دا خلک اوس دلته هم خرڅېږي، ملیشا نه به خلکو راوړو. نو دا کمبل په سرول چې په دې باندې تصویران نه، یو له ولي الله کمبل دی، پای باندې تصویران دي، په هغې باندې ګورئ مونځ نه کېږي ښه، چې په کومو باندې دا شکلونه جوړ شوي دا بوتان. نو چې په بونیرې کمبل دی دغه ګلدار، کو په دې باندې بوت جوړ شوی بیا خو بې مونځ نه کېږي، دا به مونځ ته لرې کوی. او چې هسې دی او دلته دننه راوړئ جومات ته مونځ پرې کوي، لکه د شیرغلي دا دی یا د پورې هلک ته دی باچا دا دی، نو که چېرته دا راوړلی شو مونځ پرې وشي نو ټیک او جایز دی، خو چې پلیت نه ښه یا په شکلونه نه جوړ شوي. خو مهرباني به دا وکړه چې مکروه خلک فقط خلک مکروه ګڼي، مونږ هم په مدرسو کې نه شو پسرولی، پابندي به وه پیدا به نه پسروی. نو خیر دی پکته یې مه وړئ، دا د کټونو دا څادر چې دی نو دلته پسروی، خو پکته یې مه وړئ. نو په دې باندې مونځ کېږي، چا چې تپوس کړی دی نو مونځ پې هم کېږي، جومات ته یې راوړم جایز دي، خو چې مانځي او بوتان پې نه جوړ شوي ښه. والله اعلم.